المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، وخت د دې قدر پیژندل دا ډیر ضروری دي، ځکه دا وخت یو نعمت دی او نن سبا چې موږ ځان ته سوچ کوو نو زموږ نه دا وخت او دا عمر ډیر په تیزی باندې روان دی او زموږ ناسې په پالتو او دارنګې په بلا پایدي شیزونو کې زموږ نه دا عمر تیریږي او دا وخت زموږ نه تیریږي. حالانکه دا وخت ډیر قیمتي دی، سیکنډ سیکنډ او دارنګې منډ زموږ دا قیمتي دی، دا زموږ نه خرابېږي. د دې وخت قدر کول دا ضروری دی، ځکه زموږ ژوند ډېر په تیزی باندې روان دی او زموږ ژوند دونه دیم نه، لکه ژوند د هر یو انسان دا 3 ورځې دي، یو پرونی ورځ ده، یو نننۍ ده، یو سبانۍ. پرونی ورځ تېره شوې ده، تیر ژوند زموږ نه تللی دی، هغه که موږ ډېر کوشش وکړو هغه موږ نشو راګرځولی. او دارنګې سبانۍ ورځ یعنې راتلونکی ژوند د هغې خو موږ ته پته نه لګي چې موږ به هغې ته ورسو که اوبه نه رسوږو. نو نننۍ ورځ دا زموږ سر راسه ده، نننۍ ورځ دا زموږ ژوند دی. پکار ده چې په دې کې کوشش وکړو. حسن بصري رحمه الله ده به ویل ولی انسانه انما انت ایام، وی ته ورځې وی کله چې ستا نه یوه ورځ ځي نو دا ستا هغه عمر ختمیږي، ستا هغه عمر چې کوم دی، ستا هغه ژوند چې کوم دی هغه ستا نه هم ختمیږي، ته هم ختمیږي. لنډه دا ده چې کله یوه ورځ تیریږي، 2 ورځې تیریږي نو انسانه تم ورسره ختمیږي، ځکه ستا د عمر نه هغه 1 ورځ 2 ورځې لاړې. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. 2 نعمتونه دي چې ډېر خلک د هغې نه بې پروا دي او دارنګې هغې ته توجه نه ورکوي، د هغې نه په دوکه کې پراته دي چې یو الله رب العالمین چاته صحت ورکلی، بل ورته وخت ورکلی. نو ګوره چې الله رب العالمین چاته صحت ورکلی، دا به د صحت کې څه پیدا وانخلي او دا د غافلی، او دارنګې الله رب العالمین چاته وخت ورکلی او دا د وخت نه پیدا وانخلي او دا وخت یې داسې په فضولیاتو کې او دارنګې په بلا پایدي شیزونو کې د ده نه دا وخت تیریږي. نو د دې وخت قدر کول محترم عزتمنو دا ډېر ضروری دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغتنم 5 قبل 5، 5 شیزونه دا غنیمت وګڼئ مخکې د 5 نه. نیو په هغې کې دی چې دا وخت ستا چې نن ستا سره وخت دی دا مخکې د مشغولتیا نه ته غنیمت وګڼه، او دارنګې صحت دا د غنیمت وګڼه مخکې د بیمارۍ نه. نو الله رب العالمین دا غنیمتونه موږ ته راکړي چې نن وخت شته د عمل کولو، دارنګې صحت شته دی، سړی پکې عمل کولی شي، مونځ کولی شي، روژه نیولی شي، د الله ذکر کولی شي، دارنګې د مور او پلار خدمت کولی شي، حلال پیسې ګټلی شي. د دې وخت او دارنګې د دې صحت نه پیدا اخیستل دا ګوره ډېر ضروري دي. او سلف هغه به ډېر زیات کوشش کاوه چې دا وخت زموږ نه خراب نشي. یحیی بن معاذ هغه نقل دی، هغه به ویل چې اضاعة الوقت اشد من الموت، وایي د وخت ضایع کول دا د مرګ نه ډېر سخت دي، چې وخت دا څه شي دا سړي نه خراب شي او وخت ضایع شي. ځکه وخت چې کله ضایع شي نو د ده نه ډېر نقصان وشو
او که سړي باندې مرګ راشي بس د خلکو نه څه شی شو لاړ ختم شو لیکن وخت چې کله خرابېږي د ده ته ډېر نقصان رسیږي سړی دا نه وایي چې یاره دا زما وخت اوس تېرېږي به لکه اکثر ځینې خلک دا وایي یو ګناه کار به کوي هلکه دا وله کې یاره وخت تېروم هلکه مونږ خو د وخت تېرولو دپاره نه یو چې بس صرف وخت به تېرو الله دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي چې مونږ د خپل وختونه دا په قرآن او په حدیث باندې آباد کړو ښایسته اعمال پکې وکړو لیکن دې وخت متعلق ورته تپوس کېږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت په ورځ باندې به یو کس خپل قدم ونه خوځوي تر دې چې د هغې نه څلور تپوسونه ونه کړی شي یو د عمر متعلق تپوس ورته کېږي چې عمر دې به څه کې ختم کړی دا وخت یې ګوره د عمر زموږ نه به څه کې ختمېږي دارنګې ځواني دې به څه کې ختمه کړې وه به څه کې دې زړه کړې وه مال دې کوم ځای کې ګټلی و څنګه دې خرچ کړی و او دارنګې علم باندې دې څونه عمل کړی و نو غرض دار محترم عزتمندو دا وخت دا ډېر قیمتي دی او نن د دې وخت دپاره ګورې ډېر دشمنان موجود دي چې زموږ نه دا وخت دا یې اغستی دی خصوصا د موبایل زموږ نه دا وخت اغستی دی دارنګې نور داسې پالتو اشیا چې زموږ نه دا وخت اغستی نو کوشش دا کول پکار دي چې دا خپل وختونه موږ قیمتي کړو ذکر اذکار پکې وکړو د مانځه وخت راځي چې هغه وخت موږ قیمتي کړو او مونځ ته لاړ شو دارنګې نور داسې ښایسته اعمالي د وختونو سره تعلق ساتي چې موږ هغه هم قیمتي کړو دارنګې که موږ سره ټیم او خالي وخت پکار ده چې هغه موږ هم قیمتي کړو الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين